नाम मोहम्मद है सबसे प्यारा, मोहम्मद है सब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। दायो हदीस मुबारक थे बुखारी शरीफ के 2449 नंबर दे, तिरमिजी शरीफ के 2419 नंबर दे, और मुस्नद इमाम अहमद किताब द हदीस के 9615 नंबर दे। हदीस मुबारक संग दे अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन कानत लहू मज़लिमतुन लिअख़ीहि मिन इर्ज़िहि औ शैइन। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु फरमाए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमान दे कि चा बांदे सो जुल्म कड़े वी सो रोर दोस्त मलगरी सरा जुल्म से मतलब कर चा बेइज्जती कड़ी वी दागो इज्जत बारा के जुल्म ज्यादती कड़ी वी औ शैइन या सकिस्म बदम वर्सर कड़ी चिस्म वी कागा माली वी और कागा हर एतबार सर हो कचा चा सरा सबत कड़ी वी फलियतहल्ललहु मिन्हु अल-यौम नंदर सर टेम शता او داغي بدل خلاصك نندر سر وخشتا او داغي بدل خلاصك کاغه سم تا باندې دا چاوي که هر اعتبار سره وي کاغه د پیسو په شکل کې خلاصيږي او کاغه د معافي په شکل کې خلاصيږي خو چې سم وي نو هغه ارس چې نن خلاص کا هغه بدل نن ختمه کا قبل ألا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه. ومخکې د دینه د بل بدل خلاصه که چې سبا ګورې بیا درهم او دینار او پیسا او ډالر دا بیا کار نه ورکوي، دا بیا کار په هغه ورځ باندې نه کوي، په هغه ورځ باندې پیسې نه چلی بیا، په هغه ورځ باندې ډالر او دینار نه چلی بیا، په هغه ورځ باندې تاسو سره چې څومره جایداد وغه نه چلی، مال چې در سره ټول بادشاہت چې در سره وي، عہده چې در سره وي، دا بیا کار نه کوي. نو هغه ورځ نه مخکې نن په دنیا کې چې راچا سره سم دی هغه بدل خلاص کا، نو که تاره چا بې عزتي کړي او که چا نه دی مال وای نو که مال ارسم رم دی نو بیا بس چل گئی قیامت په ورځ ان کان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته. وای که چرته بیا د سره نیک عمل وی هغه نیک عمل بم داسې وي چې قبول شوی وي او د په عمل نامه کې موجود وي. نیک عمل خلک ډېر کې اوس که الله ته قبول نه خو بیا لیکلی نه، خو به هر حال نو بیا به ګوري چې د سره نیک عمل شته، تهجد دې کړي، منځونه دې کړي، خیراتونه دې کړي، صدقې دې کړي، چا سره د نیکي کړي، چا ته د نیکه خبره کړي، بیا به در سره دا وګوري نو دا به در نه واخلي بقدر مظلمته. څومره چې بد کړي، ظلم کړي، زیاتې کړي، چا سره چې څه کړي او هم اتللی شي. لکه مثال په طور باندې اغا 80,000 نیکو باندې ختمیږي نو تانه به 80,000 نیکي والی، یا 1,00,000 نیکو باندې ختمیږي نو تانه به 1,00,000 نیکي والی. او که چرته د سره نیکي نه وي وان لم تكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نو که چرته د سره نیکي نه وي بیا به د غبل ملګري ګناهونه راوالي او په د باندې به ورمبار کی، هغه ټول ګناهونه به راوالي او د عمل نامه کې به شمار کی. ولی بیا خو به الله په خو به حساب کتاب په برابر والے براولي.
نو بیا به دغه بد عمل چې دی ابر صوبه د خپل ویو او صوبه در باندې دغه عمل راوچي نو لہذا بیا بل ته برابرې راشي نو ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې نن ورځ دی نن در سره ټیم شته بس اوس ورتلل دي په هر طریقه چې وي دا شی د خپل غاړې نه خلاصون نو کستا وس نشته نو بس ورته معاف کرا ته پر داستا کار دی دغه چې هغه درته نه معاف کړي نو خدای درته نه معاف کوي حقوق العباد خو ډېر لوی سیز دی پردې حق ډېر لوی سیز دی پردې حق نن موږ ته سنخ کاری بس که چا نه سم اواله که په بدمعشی وي که په زور وي که په رضا وي که په سمج وي که په ناسمج وي که هغه ته پته وي که هغه ته پته ني بس هر سړی کوشش کوي چې دا ماته میلو شي که دار چا وي څوک هم دا غم نه کوي ګورې نه چا بچو ته سمه برخه ورکا نه لوریانو ته چا برخه ورکا نه چا خور ته برخه ورکا څوک سوچ هم نه کوي چې دا د الله حکم دی که نه دی او دا خو ډېر ګران کار دی لور خور نه برخه وال ډېر آسان کار دی ځکه غریب هغه نه کوي هغه سوینا نه کوي غږ نه کوي رور مې دی خیر دی او الله خو شته که نشته والله خو بیا هلته حساب کتاب کوي او رور نه ته ځکه برخه نشي والی چې رور خو درته راوچتېږي که نه نو هغه ته خو ته په خپله وایې چې راشي چې حساب کتاب وکړو اکثر تاسو کتلي که نه روریان راغونډ شي وایي راځه حساب کتاب کوو نو خویندې پکې چا راغونډې کړي دي چې راځه حساب کتاب کوو هسې تاسو چېرته اورېدلي دي چېرته مو کتلي دي زامن رونه را یوځای شي حساب کتاب کوو برخه تقسیمو خدا پکې چرته نه دي شي چې لکه د خور څونه برخه لو کله به ورکړو ورور خو به درته وي ما ته سوچ راکړه اوس راته ټایم کې شبه دستۍ کې نو حالان کې رور دنه برخه والي نو رور سره سوخه به د نه ختموي او که خور در نه اغوسته نو خور ته بیا وایي چې بس هر څه د اخلاص داسې ورته وایي که نه وایي والله که څوک چاته برخه ورکوي دا خو رور او خور دي او دې نه علاوه تاسو ګورئ والله که چا کم دی که بس رسي که نه بس دا پروا نشته چې دا رچا دی بس دا پروا شته چې دا زما دی نو دلته پیغمبر علیه السلام فرمایل چې بیا هغه ورځ ته ځان یاد ساته هغه ورځ ته ځان تیار ساته هغه ورځ را روانه ده بیا هلته پیسې کار نه کوي ګورې بیا عهده کار نه کوي بیا پکې دا کار نه کوي چې دا څومره عبادت گزار دی دا پکې کار نه کوي چې دا څومره تهجد گزار دی دا پکې کار نه کوي چې دا کم صف کې ولاړو دا نشته نه بس الله به حساب کتاب بیا کوي حساب کتاب کې خو بیا خاطر نشته دی دا الله رحم ډېر لوی دی که الله ووایي چې رستا طرف نه زه ورکوم هغې کې خو رچا کار نشته خدا خو الله پاک نه دی ویلي چې دا به د خامخا وي او د پلانکي په باره کې خو د الله خوښه ده که چا باره کې وایي نو وایي به ولیکن موږ ته خو نه دی ویلي که نه چې خیر دی نو خیر دی لفظ خو پکې نشته نو بس الله دې وکړي چې موږ پردی حق خلکو ته ورسو او یا دا وکړو چې وس مو نشته نو الله دې وکړي چې هغه راته ووایي چې بس ما درته بخلی دی نو بیا الله پاک هم بخي الله دې موږ ته عمل کولو توفیق نصیب کړي آمین दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।